ما مخکې ورځو کې یو کتاب وکتو چې یو هندو مصنف لیکلی دی او د هغې هندو مصنف نوم دی لکشمن پرشاد. د هغه د کتاب نوم دی عرب کا چاند. په هغه کتاب کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی دی. په هغې کې مقدمه کې لیکي چې زه د خپلې معاشرې هندو نوجوانانو ته اپیل کوم کو تاسو د معاشرې بهترین انسانان جوړېدل غواړئ نو د محمد رسول الله په سیرت دا کتاب وګورئ نو تاسو به صحیح خلق جوړ شئ. تاسو به د معاشرې بهترین خلق جوړ شئ. دا اپیل هغه خپل هندو نوجوان ته کوي او دا اپیل کوونکی یو هندو مصنف لکشمن پرشاد دی. هندو د رسول الله نه متاثر دی، یهودی متاثر دی، عیسائی متاثر دی. ولی بنئی علماء فرمائی د محبت درې علامات دي چې چا سره ستا مینه جوړیږي نو په دې درې وجو کې چې یو وجه وي هغه د محبت مضبوط سبب جوړیږي. یا به په هغه کې نوال او عطا ډېره یا هغه کې به سخاوت ډېر وي، یا به په هغه کې جمال او حسن دوبالی او ډېر یا به د هغه هستي داسې یا چې هغه کې به کمال ډېر وي. دغه یو وجه د محبت لپاره کافي ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ته وګورئ، په هغه کې کمالات بېشماره دي، په هغه کې نوال او عطا بېشماره دي، په هغه کې جمال بېشماره دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د ویښته مبارک د والا تر د خپو نوک پورې الحمدلله صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین تمام تفصیلات را نقل کړي دي. هغه د وخت کې موږ سره د حدیثو په صدر مجلس په دې عظیم الشان اجتماع کې تشریف فرما دغه سترو او لوړو او اوچتو علماء کرام او طلبه عظامو او د کوهات د دغې زرخیزې ځمکې غیورو د غیرت نه ډکو په اسلام باندې مینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق محبت کې سرشارو د ختم نبوت پتنګانو مسلمانانو رونو. واقع دا ده چې زه یو عظیم الشان سعادت ګڼم خپل